أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ومن يرغب عن ملة إبراهيم او چې کوم سړی کوم یو انسان دی مخ وړوال د ابراهیم علیه السلام دین نه الا داسې سړی من سفه نفسه دا خپل ځون سره بیوقوفي کې خپل ځون په بیوقوفۍ کې مبتلا کوي ولقد اصطفیناه فی الدنیا موږ ابراهیم علیه السلام په دنیا کې ها چونو کړه دا خوش کړه مو دا و انه فی الاخرة لمن الصالحین او بشک په آخرت کې ها بو اغا نیکو خلقو نوی د نیکو خلقو سره بوي اس قال له ربه اسلم چې کله وی غی تخپل رب چې فرمان برداریو کا قال اسلمت لرب العالمین ابراهیم علیه السلام ته فرمایل چې مو دی غی رب د پر عزت بیدار یم تابعداري می اختیار کړی دو اطاعت گزاری او مطیع چې اغا د ټول جهانونو رب ده دینه پیلا د يهودو نصارا یو خبره وشولې او بیا الله رب العزت د انبیاء فرایض چې کوم منصب د دای دا هغه څه فرایض دي هغه تذکرہ وشوله او د ابراهیم علیه السلام دا زمن کې دا بیان شول نن د ابراهیم علیه السلام د فضیلت او د دی په عظمت دنیا او آخرت دواړو کې الله رب العزت په دغه آیاتونو کې د ابراهیم علیه السلام د دین د تذکرہ کړی دو چې ابراهیم علیه السلام دین چې کوم هغه اصل دین و د فطرت دین و دا تذکرہ الله رب العزت اصل کې د يهود او د نصارا د پرت کې کړي دو چې يهود او نصارا د دې داسې خپل عقاید او داسې باطل نظریات جوړ کړیو او به بدا نسبت کول چې موږ د ابراهیم علیه السلام په دین منتیو موږ سیخیو موږ ټیک ټاک یو او هغه دین موږ فالو کو چې کوم ابراهیم علیه السلام فالو کړو امام قداتا رحمت الله علیه دا خبره لیکلې دو چې يهود او نصارا دینه مراد دي مفسرینو دا خبره کړې دو چې اسرائیل سره مشرکین مکه چې هو هغه په دې کې شامل دي ځکه چې څرنګه چې يهود او نصارا د ابراهیم علیه السلام عقاید په بجای هغه عقاید اختیار کړل او هغه باطل نظریات اختیار کړل چې هغه ابراهیم علیه السلام سره تعلق نو ابراهیم علیه السلام خو د الله توحید خبره کوله د الله عبادت یو الله عبادت کوونه خبره کوله نو خپل کور نه اباب سے وشړال او نمرود په آگ کې د وخت بادشاہ په مخ کې دی وو د دې پور کې پیش زونه پیش کړل خو لیکن دا يهودو نصارا چې دی دغه شرک کوي دغه الله سره خلق خدایون شریک کړي دغه عجیبا نظریات جوړ کړي دي چې الایاذ بالله الله پاک دې پر اولاد دا فلانا پیغمبر اولاد دا یو وی چې عیسی یو ګروپ وی چې عیسی علیه السلام اولاد چا پکې وی چې عزیر علیه السلام اولاد دا رنګي مشرکین مکه هغه د و الله عبادت کوونه په بجای بت پرستی اختیار کړه چې کومه خبره نبی علیه السلام اتشلې هغه نه انکار وکړل هغه نه ومنل نو الله رب العزت داوی ومن يرغب عن ملة ابراهيم الا من سفه نفسه چې کوم سړی د ابراهیم علیه السلام دین مخ اړای نو دا
هر سړی داسې نشي کېدلی او چې کوم سړی اړی بیا به هغه د خپلې بیوقوفۍ او خپل حماقت کې به دا مبتلا وي. رغبه دا مره کې علماو لیکلي چې دینه چې کله عن ته کڅړ ته روشي به د دې معنا دا وی چې وشي نه بیروخي اختیارول به توجیه چې غي شي ته توجه نه ورکا یعنی د ابراهیم علیه السلام دین نه دی بیرغبتی اختیار کړه او دغه رنګي کداغه يرغبه دا ټکه یا داسې روشي دینا مخکې الا ټکوي بیاغه مطلب دا وی چې یو شي کې شوق خپل شوق سره یو شای خوشول او تمه کول محبت کول اغي طرف ته خپل میلان جوړول. دیو جن نبی علیہ الصلوۃ والسلام حدیث کې چې فمن رغب عن سنتي فليس مني چې کوم سړی چې ایمو سنت نه ایمو طریقې نه به توجیه اختیار کړلا به رغبتی اختیار کړلا مخې وډوال فليس مني دا مجننه دا یعنی دا بل طریقې منته دا. دیو جن دال تعالی رب العزت فرمایل چې ان ملت ابراهیم چې د ابراهیم علیه السلام دین نه الا من صفى نفسه خدا تبدا سي سړاوي چې هغه په خپل ځون په خپل بیوقوفۍ کې مبتلا کړي. اوس دغه يهودو سورا خدا دوی وکړلې هر څه وکړل خو لیکن دای ځون ته به ابراهیم علیه السلام ملت دین ولوي او پوره به انکار ها کول. الله پاک دې خبر وکړه چې دا خو خپل بیوقوفتوب کې مبتلا دي او بل دا چې دای چې کوم نظریه دی ابراهیم علیه السلام په بری کې جوړ کړی دی هغه خو بالکل غلطی دي. ولقد اصطفیناه فی الدنیا ابراهیم علیه السلام کو الله یې چې موږ دنیا کې چناو کړو چناو کوون چې یو شاید ته خواش کې دمو په دنیا کې خوش کړو چې څومره انبیا د ابراهیم علیه السلام په نسل کې ورولې دي دنیا لحاظ سره هغه کې دنیوي لحاظ سره غټ بدشاهون هرولې دي غټ رسولون هرولې دي وانه فی الاخرۃ لمن الصالحین بشک په آخرت کې به دا نیکو کارونه وي مطلب دا چې نیکو ابراهیم علیه السلام باندې کو نبی اولو العزم انبیاء کړه غټو انبیاء کړه ویلي اس قال له ربه اسلم چې کله تخپل رب وي چې تفرمن بردری اختیار کړه اطاعت وکا قال اسلمت لرب العالمین دیو چې مخ خپل رب دی پرا اطاعت او فرمان بردری اختیار کړي دو. علماء لیکلي دي چې ابراهیم علیه السلام خو د الله پاک ډیر اطاعت گزارو خدالته چې دا آیات وروړه دي یو مقصد دادا اسلام اسلم تو اسلام ها دیته لکیږي چې انسان کول او فعل دي څه خبره وي دا بالکل د الله مرزي مطابق شي چې الله په کومه خوشيږي الله څه غوښتلې دي اغا سي دي کول هوي دي فعل هوي بیا بودا مسلمون وي نو دینا دا سبق تا بل دا چې ابراهيم عليه السلام مونته دمره تکلیف دمره مصیبتونه چې څومره خوټه خبره روغللې هغه ټول دي د الله ومنلې حتی چې یو بچا په 87 سال عمر کې الله پاک ایر کړه بیا چې هغه کله د دیار سکولو شو الله پاک ته وی چې لولیکا ابراهيم عليه السلام هغه ته تیار مچ خپل بچا دای الولوال داغه بچا چې په 87 سال عمر کې الله پاک ایر کړل دی بډاتوب عمر کې او داستر عمر کې بیا الله پاک ایتو چې هجرت یو کړل بیا ته چې دالته پریش دا چې غزو کې هیڅ شانو مکه کې خپل کور ولا او خپل بچا دا پریشوال نو دمرا اطاعت وکړه دیو جنا الله پاک په دنیا کې ها وچم کو په آخرت کې ها نیکو خلقو نه وي بلدا چې ابراهيم عليه السلام بری کې چې پلو بچو ته چرته دعوت رشوا وصیت نصیحت خبره وشولې نو علماء لیکلي شاه عبد الحق محدث دهلوی رحمت الله علیه لیکلي چې د ابراهيم عليه السلام او تزمنو او ستر زوای چې د اسماعیل علیه السلام
وړي کزوای چې دا اسحاق علیه السلام و د ابراهیم علیه السلام ایوا بلا کور ولوا قطوره کنعانیه دین د ابراهیم علیه السلام شپږ زمن و یو زمران و یو یقسان و یو مدان و یو مدیان و یو اسباق و یو سوخ و دا شپږ زمنیو نوره هم نو بهرحال دا دی شاه عبدالحق محدث دهلوي رحمت الله علیه تحقیق تا خو بهرحال ابراهیم علیه السلام کامل اطاعت ته الا کړو په دې کې دا سبق تا چې هر مسلمان دی الله اطاعت کوشش وکي او دی الله دې پر تابعدارو فرمان بردار شي. واخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین.